وامر مذکور نه باشد مگر معروف ماضی معروف مگر معروف ټیک شو دا ګوره بل خبره ذکر کوي ښا عام صرفیان خدا خبر ذکر کوي چې ګوره په امر دوه قسمه لري یو امر حاضر دی بل امر غایب به امر حاضر دوه قسمه لري امر حاضر معلوم امر حاضر مجهول ټیک شو امر غایب معلوم امر غایب مجهول خو لیکن د مصنف داري دا د علم الصيغه والا چې په امر حاضر کې صرف معروف راځي او مجهول پکې نه راځي بس موږ څوک نه راځي د خپل رضا رای نو گردان امر حاضر است به روان دي او دا غي طریقه مر روانه ده خان جوړولو طریقه ټیک شو به دغه چې ده اوس ګوره دا پیل به دوه قسمه دي لکه ماضی معروف او مجهول به دوه قسمه ده مثبت او منفي مثبت او منفي وجه د حصر ده چې دا پیل بخای نه یا با معنا مصدری فاعل ته ثابت وي یا با نوي کله معنا مصدری فاعل ته ثابت و دا پیل مثبت شو او کنه وا نو پیل منفي شو خبره ختمه ماضی معروف او مجهول اگر د ماضی معروف او خام دوی و امر مذکور نه باشد او امر مذکور نه مگر معروف مگر څه معروفي صرف اوس هو اسلام ماضی مضارع معروف و مجهول یعنی ماضی مضارع یعنی ماضی و مضارع ماضی او مضارع معروف و مجهول ٹھیک شو اگر درات کو بر ثبوت کاری کند کدرات کاو په ثبوت ته کار باندې نو اثبات باشد دا اثبات ته اثبات مصدر به معنی مثبت دا مطلب پیل مثبت چون ګورم نسورا ینصرو نسورا مدد کو هغه سړي ینصر مدد کوي دا پیل مثبت شو فاعل ته معنی مصدری ثابت شو خا واگر بر نفي درات کو او کو په نفي درات کاو نو نفي باشد دا به نفي وي نفي به معنی منفي چون ما ضرب او لا يضرب نو ما ضرب مثال څه شو د ماضی شو او لا يضرب د مضارع منفي مثال شو خام و پیر به اعتبار تعداد حروف اصلي بر دو قسمه نګور کلمه درې قسمه وا اسم پیل حرف اسم درې قسمه کو پېښوي لکه اسم د پاره خپل تقسیم ذکر کو ټیک شو اوس پیل چې دی ګوره نه په اسم کې تقسیم نه ذکر کړي اوس پیل چې دی پیل کې خبر روانه پیل اوس به دو قسمه دي په اعتبار د حروف اصلي اوسه په اعتبار د حروف اصلي اوسه ثلاثي او رباعي ثلاثي او رباعي ګوره تاسو په خبر ځان پوي کې اصل کې دا بل تقسیم به حرف کې دا رسول روان دي چې حرف دوه قسمه حرف اصلي او حرف زائد حرف اصلي او حرف زائد نو موږ به حرف اصلي او حرف زائد معلومو دا په څه معلومو په میزان په طلب باندې په میزان په طلب باندې نو حرف اصلي په ثلاثي کې پ عین او لام پ عین یو لام او په رباعي کې پ عین او دو لام لکه فعل لام او په خماسي کې پ عین او درې لام لکه فعل للن فعل للن صحیح شو نو پیل کې خماسي خیر نه راځي نو هر کله چې ته یو پیل کې حرف زائد او اصلي معلومه لکه مثلا ګور موږ ضربه کې حرف اصلي او زائد معلومه مثلا ټیک شو نو ته ولي کې ضربه لاندې ولي کې بر وزن فعله نو به دا ټیک یو بل سره مقابل کده حروف نو دوت مقابل لپی کې دوت پی کلمه شو او ری مقابل د عین کې ری عین کلمه شو دی مقابل د لام کې بی لام کلمه شو چې هر کله فعله خو میزان وکنه هغه حروف اصلي ټیک شو ضربه کې ټول حروف اصلي شو اوس ګوره ته اکرمه جوړې اکرمه کې معلومه نو ته اکرمه ولي کبره او لاندې وزن ولي اکرمه بر وزني افعل نو ګوره دې کې موږ ستل چې و پی عین لام وکنه پی عین لام نو کاف ری میم اصلي شو او حمزه زائد ټیک شو دغه سګورم وجه حسب وزداده چې دا پیل دوه قسمه ثلاثي او رباعي نو یا با په مازیر دی کې وایا یا با په مازیر دی کې حرف زائد یا بنوي نه یا په مازیر دی کې په حروف اصلي ونس شی سیواوي یا بنوي نه ثلاثي او رباعي ټیک ده یا با په مازیر دی کې حروف اصلي دریوي یا وسلوري یا حروف اصلي دریوي یا وسلوري نو کو ماضی کې حروف اصلي دریو دا ثلاثي مجرد شو او کو ماضی کې حروف اصلي سلورو دا رباعي مجرد شو صحیح ده او به هر واحد دو قسم لري ثلاثي مجرد اخو شو ثلاثي مزيد رباعي مجرد رباعي مزيد ناغه د سیدا چې دا ثلاثي بخای نه یا به په ماضی کې په درې حرف اصلي باندې څه شی سیواوي یا بنوي
كتشي بسوا نو مجرد شو تقدام او كسوا مزيد ثلاثي مزيد دا سيقول رباعي كيوم كفحول بيستوى شيء سوا دا مجرد سوا نو مجرد شو او كسوا رباعي مزيد سركتك نو پیر په اعتبار تعداد حروف استیو سام بر دو قسمت په دو قسمه دي ثلاثي و رباعي ثلاثي ان ثلاثي اغدين کې سي حرف اصلي درو باشد چې دې کې درې حرف اصلي وي دې کې درې خدا اوس غره ولا ما تقید او خو په ماضي په ماضي کې څنګه ماضي کې ځکه به اعتراض ورديږي چې نسوره ین سرو ین سرو خو حرف راغلي ګرو یم به راغلي هغه ماضي نه ده کنه ین سرو کې ما نون صاد درې دقه حرف اصلي اخو حرف زرعت دا قيد دغه خو ده وزنك بري جن نسورين سرو لك نسورين سرو شو كان لبن جن نسورين سرو لك نسورين سرو شو ورباعي ان او رباعي دادي كچار حرف استي دران باشدو چې څلور حرف استي په دې کې وي چون بعثر يبعثروا لك بعثرا يبعثروا شو وهر يكي او هر يك ازين هر دو مجرد باشد يا بسوي مجرد وي يا مزيد مجرد سمانا كي جزء حروف ثلاثة كي غير حروف ثلاثون يا أربعون يا حروف ثلاثون وثلاثيوكي يا أربعون ورباعيوكي أصلي شغسري أصلي دي زيادتي در مازي ندشت باشد دي مريد إذا توالت مازي كي نلري يا مزيد فيه هنا بتسوي مزيد فيه بي إداران در مازي زيادت چې په دې کې په ماضي کې زیاتواله برخود به استباشت پر فلسو کې باشد وی مثال ګوره مثال ثلاثي مجرد مثال ثلاثي مجرد ګوره لکه نسوارا ينصرو نسوارا ماضي ده دې کې په حروف ثلاثه باندې اصلي باندې څه شی سیوانه شته مثال ثلاثي مزید به چون ګوره لکه ګوره اجتنبا اکرما اجتنبا کې حمزه او تی سیواش تکشه اکرمک حمزه سیواش مثال رباعي مجرد بعثرا څه شي بعثرا پر وزن فعلا او فعل او مثال رباعي مزيد فيه تسربل ابران شقام ده وفعل باعتبار اقسام حروف برچهار قسم است بس